ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. 403 ډسټریکټ هسپتال نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یقینا ډېره موده پس دغه هسپتال ته راغلم. دغه هسپتال تاریخ ګواه دی چې دلته کې دوه داسې مشران تیر شو چې هغې سره زموږ تاوتریخوالی راغی. خبرې پکې FIR ته ورسېدلې، خو صرف د قام دپاره، د ځان دپاره نه. خو یو سړی وایي چې الف خان په ځان په ما باندې ذاتي کار کوي او په ذاتي کار کې را سره روان شوی دی، نو ما د دې ګریوان ونیسي. خو چې کله قامي مسله وي نو چا سره هم کمپرومایز نه کوم، ځکه چې نوکر سړی نوکر وي، نه کاره به کوي. چې نوکر نوکري نه کوي نو زما دشمن دی. ګرانو کتونکو، امید پیدا شوې دی 403 هسپتال ته کم MS راغلی ډاکټر شعیب صاحب، بیا کم DMS دی ډاکټر جاوید ستار صاحب. دلته کې د چټو مسله وړومبني فرصت کې دا یو غټه مسله وه چې دلته کې 2 پوینټ دي. مریضان ډیر زیات راځي، نن هم ګرمي ډیره زیاته ده، پرون هم په قطارونو کې خلک ولاړي. هغه یې شپه کړل او هغې دپاره دې وخت کې دا پرنټر او کمپیوټر او دغه سیسټم چې کوم دی نو دغه تیاریږي. دویم چې کوم دی دلته کې په لیب کې یو د اعلی پای مشین پروت و، خو چاله خدای پاک دا جرأت ورنه کړي ماضي کې چې دی بحال کړی وي. د هغې د بحالېدو کوشش روان دی. ایکس رې کې چې کوم فرق و د هغې د ټیکولو کوشش روان دی. دلته کې په چلډرن وارډ کې 14 بیډ دي، 12 بیډ دي. په 12 بیډ کې 24 مریضان دي، یعنی په یو بیډ کې 2 مریضان. هغه چې کوم دی نو د زیاتوالي کوشش روان دی. او دلته کې د هسپتال ډاکټر ته یا سټاف ته همیشه کنځلې شوي دي، نو په هغې باندې بیا کار نه دی شوی. چې کار نه دی شوی نو مسله چا ته جوړه شوې ده؟ مریض ته او عوامو ته. نو ډاکټر صاحب وایي چې زه به خپل سټاف چې کوم دی دا مستفید کوم او بیا به مریض ته څنګه سهولت ورکوم. الله دې کي ډېر به خوشحاله یو، ځکه چې د پرایوټ هسپتالونو دا پیسونه او دا خرچې موږ نشو برداشت کولی. دا د غریب سړي دپاره جوړ هسپتال دی. بدمرغۍ نه دلته کې ډاکټر په ټیم راځي نه او په ټیم زی خو په ټیم خو راځي په ټیم نه. نو دا مسله ده. نو الله دې کي چې مستقبل کې داسې حالات را نشي. بل ګرانو کتونکو، د 403 هسپتال نه موټر سایکل پټېږي او په دې باندې دلته کې چې کوم پولیس دي نو په هغې باندې بیا تور لګي. خو ما هسې په نظر کې راغلی دا د ستاسو موټر سایکل دی. لکه دې موټر سایکل کې د چابي پرېښې دی، د پکې چابي پرېښې ده. نو اوس خو دې یو سړی راغی دی بوتو، نو هغه پولیس والا دې ذموار دی. ګوره دا بعضې غلطۍ منګه کوو. دلته کې ته دونه راشي او موټر سایکل پرېږدي او کولو یې پرېږدي او بویې ځي. مشره خبره ومې ټیکي که نه؟ لکه دا موټر سایکل چې دې ځای نه بوځي نو دا د هسپتال پولیس والا پټ کړو، نو دې ته هم دي. او دلته کې ما پولیس والا ته دا خواستې چې یو سړی راغی چې دلته کیمره لګېدلې ده، په کار ده چې کیمره ورته تاسو په ټیم ښایې. نو یو خو ګرانو کتونکو دا خبره مې کوله چې دلته کې دا تاسو څونه موټرې وینئ که نه، دا څه واړه خلک نه دي راغلي. دا موټر والا چې کوم دي دلته ښه VIP مریضان راځي او ښه غټ غټ مریضان راځي. او د 403 هسپتال کې ښه تکړه تکړه ډاکټران ناست دي، MBBS دي، سپیشلیسټ دي، داسې نه چې هغه دي. خو ورسره چې کوم دی نو د دې د موټر سایکل دا کومه خبره چې ده نو په دې باندې تاسو لږ نظرثاني لږه تادي مه کوئ چې بیا کړېږي او غلا ډېره زیاته شوې. چېرې جومات نه بیټرۍ پټېږي، د مړو نه کفنونه پټېږي، خلک دومره اوږي شوي دي. نو دا ورته سیدا ورته ډېر تیاره غنیمت دی چې تا ورته پکې چابي پرېښې ده، بس راشه. خو زه په دې کېناستم نو پولیس والا سره ډار لګېدلی. یار دا یو ژوندی مثال دی. مشر ټیک ویم که خو چې چا بوته نو بس بویې ته. خو د دې کاکا چې کومه ده یو خبره ده. زه به د MS صاحب نه یو 2 مطالبې کوم چې MS صاحب ارزه کې یو بورډ ولګوه چې خلک پکې شکایت اچوي. هغه شکایت سیل ته ګوره. تاسو وایئ چې ما ته مسلې راشي نو تاسو ته مسلې په دې راځي. د کم ډاکټر نه چا ګیله وي نوم به نه راځي چې ستا په نوټس کې وي. ډاکټر صاحب سره کښېني چې ډاکټر صاحب ستا خلاف دا ګیلې دي، دا ګیلې ختمې کا. چا سره مشتګرېوا کېږه مو، یا یو ډسپنسر دی، ټیکنیشن دی، بل دی کېنه ورسره چیر وره. تاله حکومت پاکستان د دې تنخوا درکوي، د ستا دا کار دی، دې کار کې دا کوتاهي ولې ده، دا سستی ولې ده؟ لیبارټرۍ کې ته ولې نه کښېنې، ایکس رې کې ولې نه کښېنې، ټسټ کې ولې نه کښېنې؟ نو په دې باندې خبرې دي. د دې کاکا هم څه غوښتنه ده. کاکا ته څه وې؟ زه دا وایم چې تاسو څنګه خبره وکړه که نه. 2 میاشتې مخکې دې ځای نه ما هغه جاپاني سایکل چې نن سبا په 30,000 روپۍ کېږي او ښه مې لاک کړی دی، بوټي پورې مې لاک کړی. هر شو بیا ما FIR وکړه. اوسه پورې هغه FIR ما ته هېڅ قسمه سره واپسي راپورټ رانغی. ما ته موږ به درځو او په کیمرو کې به ګورو چې دا څوک دی. 3 میاشتې تېرې شوې، ما سره چا رابطه قدرې پولیس نه ده کړې. اوسه پورې FIR ما کړی دی.
بل دا دی زمونږ دلته ګردو واټ کې یو بیمار راځي هفته کې 2 ځله ګردې واش کوي بس صرف کم کسان چې هلکار هغه سات راشي هغه ته ډریپ لګولي هفته کې کم شي ورته لګولي 2 ځله هغه ډریپ واغستنې بس ولګي نور تپوس ته نه نشته ما خپل بیمار اوس بل ورځ بیا تکلیف ته وجې را پېښور ته بوته چې هلته یې بوته هلته یې ول املان اوبه ویستې دا څه دا د غفلت د لاسه دلته ته ډاکټر تپوس خاطر ونه کړ 3 میاشتې زه لاړم رالم بس صرف ډریپ ورته لګي او تپوس خاطر ترې نه شو چې یاره ته 3 میاشتې رالې ستاسو پوزیشن دی ګرانو کتونکو د کاکا چې کومه خبره وکړه الله پاک د مؤمن مسلمان د ډایلاسیس نه یا د ګردو درن نه وساتي د ګردو مریض چې کوم دی د بیا عمر هغه پشمیر شي یوه دویم د چې دلته کې د کم ډایلاسیس ماشین دی زه دې کې هغه ډاکټر صاحب ته ډاکټر عقیل صاحب ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه ډېر کوشش کړی دی الحمدلله دا کریډ الف خان شرپو ته چې د لمر چاندي کړی وي او د لمر یو کوشش کړو او دغه چې کم دی نو دغه بخال شو اوس دا کې نورې کمزورۍ هم شته هغه وسایل نشته ما اوس دی وخت کې ایم اس صاحب ته مووي نو ایم اس صاحب چې دا ډېره غټه مسله ده په نوټس کې مې ده ما دا واډ راله بخال کا او چې دا واډ جوړ شي نو موږ به الارش ته نه ځو ولې چې هلته کې ځي نو په 2-3 زره 15 زره به ګاډۍ کې مریض به څنګه بوځي نو 400 د مریضانو ګوره د تغبې شانتې ځای کې دا ډایلاسیس دغه شته په درګۍ کې شته دي او 400 کې چې کم دی دا موږ په چاندو بخال کړی دي تیر وختونو کې کال نیمه مخکې خو الله دې کي چې موجوده دا نگران حکومت چې کم دی دې ته توجه کی او دې ته پند ورکي او دا نورم بخال شي او دې ته نورم سہولیات ورکړي شي وختن په وختن ان شاء الله 400 په هسپتال باندې بیا خبرې کوو امید هم را څرګند شوی دی دغه ډاکټرانو دغه مشرانو چې کم میشن دی الله پاک دې بدی کې کامیاب کی د 400 خلک به په سر ګرځي چې کار کوي چې کار نه کوي نو بیا هم ګیلې وي شکوې به مي ځکه چې تاسو نوکري کوئ زمونږ په سر زمونږ په ټیکسونو تاسو له تنخواګانې درکوي نو په کار دا ده چې موږ ته مسلې نه زمونږ په کار راشي نو موږ خو درله دعاګو یو د 400 خلک ډېر مینه ناک دي خو کار والا سړی سره ډېره مینه کوي چې خدمت کوي او چې نه کوي نو بیا خو مسله ده نو انشاءالله ډېرې تبدیلۍ محسوسو د 400 په هسپتال کې 2 ورځې وشوې 2 ورځې وشوې د نوې مشرانو انشاءالله چې مزید پکې تبدیلی راشي منو